نون لا فبارد علماء کی لم يسمع كان يوم سناكار عمل نچری کی جگد مال حق دے او ترد امر بالمعروف دے لم يسمع كان سعون وقالت اليهود يد الله مغلا بے قبائح اليهود سم اليهود وقالت اليهود يد الله دور بيد بحرام دي وقالت اليهود يد الله مغلولا مفسرین ذکر کی کہ ذل قاصری راغلی وا اليهود لا خبر وکړه وقالت اليهود يد الله مغلولا واليهود لا صلى ترني شوی دي فاقنا غلت ايديهم انا ترني شوی دي رسول اليهود ولعنوا بما قالوا فناشي دي بسبب بي وينا دي بيباني بل يداه مبسوطتان لحق بيادبا بيادبي خسرت دي وحق جد الله بحق بلا بيادبي كي بل يداه مبسوطتان رسول الله سمي جد الله شان فراخ صحاء الليل والنهار شفاء ورد لنگر چري جد الله وروات کرا دي سمرا خرچه شويدا او سمرا چکی جد الله بوزارو كده زري برتغي نظر اوسه بل يداه مبسوطتان صحاء الليل والنهار رسول الله فراخ دي في الفاصة ينفق كيف يشاء ورقي سرقي جد الله فاقوغ چور يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا زجر التخفيف للمارسين خامخا زيتي دير رضي يهودنا اما انزل هل كتاب چال گره شوی تاتا ضرب ضرب سانا طغيانا وكفرا كثيرا مفعول اول دے طغيانا دا مفعول ثاني دے ما انزل فاعل دے ترکیب وليزيدن كثيرا منهم زيتي دير رضي يهودنا هل كتاب چال گره شوی تاتا ضرب ضرب سانا طغيانا وكفرا اذا هو هدایت دے لیکن دی یہود فار سبب دفار دلالت دے طغيان دے هدى للمتقين هدى للمؤمنين او دی هور دفار نور بیماران دفار سبب شرک سے گردی چلکار کئی سرکشی او کفر والقینا بین ولا دعوت والبغضاء الى من کا غزول من فما بین یہود نصارا کی ظاہری دعایت تسمک ورا دزل بغض او دعوت دی اشترے ذکر دی اصول کے خلاف دے والقینا بین ولا دعوت والبغضاء جو جملے اصول دار چدی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او نصارا و الہ و ابن اللہ و توی او یہود و ابن الزریہ و صبر خلاف دے اصول کے او کوئی اصول دل کے والقینا بین ولا دعوت والبغضاء الى من قبا غزول من فما دی کی دشمنی او ترک بری دل خیمت فری ولما اوقذوا کل چدی بلکہ اور لرا نارن بلکہ دی اور دی فتنے بل للحرف کل چدی بلکہ اور فار جنگ اطاع اللہ نار اغنار الفتنہ کجی بن کیا وہ جو اور فتنے کا فارد جنگ اطاع اللہ جنگ مسلمانوں سے اللہ اللہ بڑھ کے اگے ذرا ويسعون في الارض فساد لی مفسد ذکر سودی یہود نصارا قران دا ذکر گئی خو دفع دی مسلمانوں لگئی ويسعون في الارض فساد کوشش کی دا یہود فزمک کی فساد اور نصارا اہل کتاب ويسعون في الارض فساد زب دور میں کوشش کی فزمک کی فساد والله لا يحب المفسدين اصل دشتگر اگدی نصارا اگدی فرنگیان اگدی يهودا والله لا يحب المفسدين الله فمن الفساد كون بسرا ولو ان الترغيب الى الاعمال الى الايمان ولو ان اهل الكتاب امنوا کچر دی کتاب والا ایمان راوڑے پر نبی علیہ السلام قرآن بانے واتقو ظاہر بچ کڑے ویدے شرک نازو کفر نہ کفرنا بر شرک نازو کفر نہ کفرنا عنہم سیئاتیم لرکلی منگدین تکلیفات دنیا خام خواہ داخل کلی مدیر جانت نعمت رتا ولو انہم اقاموا اقامت علی الدین سبب دو وسعت دنیا نے ولو انہم اقاموا صلاة کچر دی واسعی طریقے سبا مزی کڑے تورات او فامزی کڑے انجیل ذکر جبلی داغر تابع فامزی قرآن ہمزا جبائی کی بشارت لگا او فامزی کڑے دا کتاب چلال گلے شوی دی طرف دین چلا قرآن دین اسمانی کتابوں نے ٹول مدنی و پابند کر دینے لا قالوا بالفوق ما اللہ فی دنیا فراح کڑے و خراق بکڑے کڑے فاصل دینا دلادر فوز ہر قسم رحمت اللہ دیو باندی بلہم امت مقتصدہ آباد فضی کے ٹولے دے ترمیانا اقلق قرآن فضیل بارے لکہ عبداللہ بن السلام رضی اللہ جیوار نصب شے وقصیر منہم ساء ما یفعلون خود دیر دی یہود دیر چنا کارا دے عمل دی دا نہم باق ترغیب کی تبلیغ پس بیان دا صافق بحول فی الغال کتابنا ان یہود تی کاتبین دا حق دی او اللہ کاتبین دا تارکین دا امر بالمعروف دی فقال چندہ مسئلہ ورسے یا ایوہ الرسول یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک او پیغمبرہ ورسوا حق احکام جتات اللہ لگنی شوی طرف طرف سانا جتا ورسو پورا خلق دا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر ورسوا احکام جتا لگنی شوی طرف سانا کچھتا دا کار ونکو وما بلغت رسالتا ونرسول دا احکام دا اللہ دی وجلہ پا حجت الوداع کی حجت الوداع کی جناب رسول چلاغی نباز بے وفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعلان وکلا هل بلغت الا هل بلغت جکم جریر سر صحابه موجود ما تا ساکام برسول جکم زفی مامور مچ بلغ ما انزل الیک من ربک رسول صابر و نبی اسلام تاسو گواش پدی باندې فشهدوا او به اعلان کو جفر یبلغ شاهد الغائب موجود پدی مقام کې زما خبر ورسیا چا چې موجود نوی صحابه ته امر پدی باندې حکم او پیغمبر ورسوا احکام جتا تعالی کې شي طرف سارا وان لم تفعل فما بلغت رسالتك كذا کارونه کتا ودر سوتا حق ادا دې حق دا استاد غرني والله يحسبك من الله صدا میرګه چې خلق مې قتل کی والله يحسبك من الله صلا بچی تعالی د قتل خلق او ضرر ان الله لا يهدي القوم الكافرين تقبل ابلاغ او فاتش کافر جری مری هغه الله کار دې ان الله لا يهدي القوم الكافرين کله الله باید هدایت کې در سے حق د قوم کافر لرا او دې کتاب خواندان ولا سمالا شین حتا تقیم الترغیب اقامت داس مالیو کتاب ولتا ولجال کتاب نو سمالا شین او کتاب خواندان چې دا کوي د کتاب د ایمان په کتاب باندې د علم په کتاب باندې لا سمالا شین دې تاسو په هیڅ دین باندې حتا تقیم التوراۃ والانجیل او باندې ټول اسماني کتابونو پابندي وکړي حتا تقیم التوراۃ پابندي وکړي تورات پابندي وکړي انجیل او دا کتاب چې راغلی شوی تاسو اوس د قرآن چې بل به کوم ظرف رب سره قرآن ومني دا به ولزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك آيات ډیر ورته يهودنا لګنه ډیر د يهودنا ها کتاب چې راغلی شوی تاسو رب سره سویان او کفر سرکشي او کفر فلا تاسل القوم الكافرين قدید مريدا قرآن رقم جن کې کوم هدایت الله فلاس کې پتا باندې الله ابلاغ دې بلغ فلا تاسل القوم الكافرين مقام جن کې فقوم کافر باندې الا الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله بشارت انقضا کسان چهار ډلوي خو ایمان راوړي که صحیح طریقې سره ان الذين امنوا کنا کسان چې ایمان راوړي دا او کوي ایمان په نبی رسول الله په قرآن باندې ومن والذين هادوا او کسان چې يهوديان دي دا او کوي ایمان په تورات باندې په موسی عليه السلام باندې اله هر ډله چې والصابئون عبادت کوونکي فرشتو یا والصابئون عبادت کوونکي سور یا والصابئون بمذهب چې سره مذهب معلوم نه دي هر دین د څنګه کوي غیر مقلدین زبر د هر امام نه موږ د هر امام نه څنګه کوو د دې وجه شان شیخ کشمیر رحمت الله ذکر کوي چې اصل کې عدم تقلید اتباع الهوا ده خواجو د جسوي چې دا واخله دا کا امام شافعي رحمت الله علیه په وینا د سنباتي کې زوی بنا د سنباتي امام زاوي حناب ذکر کوي چې په مسله صاحبانه یو د سنباتي زپدي باندې عمل وکړه اله هر یو کې آسان احکام ګوري دا واجب ذکر چې عادت تقلید په حقیقت کې دا اتباع الهوا ده او تقلید اصل کې د اتباع الهوا درانه کېدل دي درامه کېدل دا غینا او اصحابین هغه به مذهب چې مذهب معلوم نه دي خو د هر دین د څنګه کوي واصحابین به مذهب او نصارا او نصارا چې دا کوي د ایمان په علیه السلام په انجیل باندې هر جماعت چې هر ډله چې من امر بالله او جسی ایمان راوړي من امر بالله او بالاخر چې مانول په الله باندې دا الله په صفات او الله په ذات باندې په قدرت باندې او بالاخر ایمان او فرض د اخرت باندې وعمل صالحا عمل او په اخلاص باندې په اتباع شرط باندې لکه عمل صالح کې دغه شرط لري عملو کې په اخلاص او په اتباع شریعت باندې فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نشیر فدی باندې فلاتونو وکيونه بدی غمجوي اخذ الله بيساق بني اسرائيل ورسلنا عليهم رسولا غلاغ سومغه وعده مضبوط ده بیا د بني اسرائيل پر سات ده بیا وبانی ورسلنا عليهم رسولا لګل مګه دي تګن بیا عليه السلام او دغه پر سات دی عهد هغه سو کله جاء رسول بما لا توان کله چراغ دي بني اسرائيل ته یو پیغمبر په احکام باندې لا توان بزم جنب وصل دي زړه د دې نفس نو خلاف لا تهوا چون بغوصل دي زرون فريقا كذبوا فريقا يقتلون کار دي داو جام بیا به قتل فريقا كذبوا د کی سورات احتباق لکه سورې به کړه کې موږ ذکر کړیو فريق سورات احتباق دي ته ویل کېږي د استراد هر ماریو دا د جملې ولارب ذا حذف کله چې د وجه اتفار فایزا مذکورو باندې په الجمله الثانيه جمله ثانيه حذف کله چې د وجه اتفار فایزا مذکورو باندې په الجمله الاولى ودلته کې د جمله اول دا عامل حذف دی د جمله ثانيه مفعول حذف تقدیر دار شو تکرار التاکید کذبوا فريقا كذبوا فريقا يضرب دي درن کولا ودل بدی درن کارو دوام په دی باندې كذبوا فريقا جوجن کول بدی يهودي ودل رضا بیا عليه السلام نو درجن کول بنا ش په دی باندې دایمو په دې دیو جملې کې مسرات احتباق دی دلته کې د جملې په حقیقت کې تقدیر دار کې وتقتلون فريقا فريقا عامل حذف دی يقتلون معمول حذف دی يقتلون فريقا المزاري راوړه د فار دوام او استمرار يقتلون فريقا قتل بدی ودل را
دور بدی وړل همیشه لپاره وحسبوا الله تكون فتنه خیال کو دی يهودو کوم دا کارو کوي کې عذاب بدل دي الله تكون فتنه چې موجود بل عذاب فتنه عذاب الله تکو اندا کار بیکاو تکذیب بیکاو قتل بیکاو لیکن دا به سبب دا دور جرأت والا او چې دا عذاب بدل دي فمن بارے بسود دي اسرا الله تکو فتنه الجراب الشعذاب فابو فلم يعملوا بما رأوا وسموا وبما بما سمعوا ما راك مدارك فابو وسموا لا شديد اسن چویل البصر کو مال حق نو قانون شدا اسن چویل فابو وسموا ثم تاب الله عليهم برسال الرسل بیا الله په دې باندې پیغمبر کو بلاړو او داغه قانون راته بشو بے اللہ پیغمبر راولگا راتن پیغمبر دا اللہ رحمت دے ثم تاب اللہ علیہم برسال الرسول بے اللہ مہربانی کلا فدی بارے فراتن پیغمبر صلی اللہ پیغمبر راولگا ثم ابو وسمو بے بدی راز شدا سنا چبے ولید بستر کو مال حق نہ کان بشدا سنا جوار ذل حق نہ کثیر الادراک نحو منصري فنحو كذا جسم فعل مسند چیز ظاهر تا وحد الفعل ابدا هدایت النحو عبارت ہے کله چې فعل مسند چیز ظاهر تا وحد الفعل ابدا نو کثیر کو اسم ظاهر دے بے جمع سمارا دا سبو جواب دا ده بدل د زمین سمونا بدل د زمین سمود امور دغه بدل دے یادا خبر د هم کثیر دا دخر ډیر شه ده کم ندی خبر د فرض مبتدا محذوف ثم ابو وسم هم كثيرون دانا دخرا کان خر د خدای زمکه دل لګدا ډیر شی لګلی هم كثير منهم هم كثير منهم دانا دخرا او دا کان خر ډیر دی يهود په يهود کې لا دخرا کان خر ډیر زیات دي هم كثير منهم دا ډیر دی والله بصير بما يعمل الله خبردار پاسما چې دی کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم جو کله سوارو کې درې ډلې او په دې ټول باندې فتوا د کفر کوي یو د عیسی السلام متعلق فتوا ولا چلاله جدا ہے اللہ نے پشکل دے سارے سلام کو شوی دے قوی بار فتوا دے بچدا ابن اللہ دے درے بچ سارے سارے دا بہاگے کډل باندې کفر فتوا چاغي وی دایر اللہ پسرت دے سارے سلام کرا کو شوی دے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کافر دی جوای چې الله عیسی دی مریم دے مددگار دے کارساز دے والمسيح ابن مریم او یو عیسی علیہ السلام دا نن سبا کلمه کو مسلمانان یو تنوي ګډ او باب القرد الا ولها آلهة تعبد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ظریف ساگار مخید آگا عبارت داری وما بالقرد اللہ ولها آلهة تعبد یو کل علش مقرد فارق گن مددگاران نشرہ عبادت کی زری بیر زموار نولے دے لبخولی بیر زموار نولے دے مقدمی بیر زموار نولے دے تبوی بیر زموار نولے دے اوگی خلائیو نولے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم یقین الکافر دی چاگوی اللہ مددگار مسیح زید مریم دے تعبیر فی ابن مریم سرد دلال النصارى ابن اللہ نے وقا حران کی بخفل بیان دا غداری ددیدا وینا در سوارا بخفل دے سارے سب دے وینا مخالف دا ذکر کافر دی وقال مسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ حران کی بخفل دے سارے سلام تقریر دارے ویلوے سارے سلام اے بنی اسرائیل عبادتو کی تاسو دے واللہ جزما رب دے اوساسم رب دے انہو من شرک باللہ زم الشرک انہو من شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ کلازو چی مخلوق کی اللہ سے صدار کاللہ حرام کفد ماری جنت وماواہ اللہ روزیر جہنم دے وماری الظالمین مشرک ماری بالکل جنت حرام وما للظالمین من انصار شرف الظالمان سوکو امدادی بخاری کی تقریبا ددری زیرادی یہ فورت دا قیمت با ابراہیم علیہ السلام دا فلار سمان ما مشارے غبرتن قطرتن مخبی تکتوری او گرد و بارو پاغی بانی وی ابراہیم علیہ السلام فلارتا تمانے اتبہینی اہدی کسراتن سوی آزماتا بیدار شدبتنی غلار و خیمہ فلار بوتی بچی وست منم ابراہیم علیہ السلام پر شب خط راشی فلار بانی و اللہ تبزاری شروع کی چی اللہ تازما سوادہ کرو چیزتا فورت دا قیمت مدر رسوا کوما دیر رب الرسوائی کم دا چیزما دا فلار حالت دارے اللہ طرف نے بجواب رچے ابراہیم اے خلیل اللہ داستا پلار مشرک د دجال تړي دي او زما قانون دار چې مشرک باندې جنت حرام دي الا هو ما يشرك بالله الا الله خپل قانون د خلیل د وجه چې خلیل الله د خپل قانون کی تغییر نه راولي دا داسې قانون دی دا مشتري قانون نه دی او دا د پرویز د قانون دی او دا به نظر د قانون دی چې وخت وخت کی تربیه مات راولي الله داسې کلک قانون دی چې هیڅ کله تربیه پدې کې نه راولي د چا د وجه نه چې ما فیصله دا زه خپل قانون کی تغییر نه راولم الا هو ما يشرك بالله
लेकिन هغه څوک چې مخلوق د الله سے سزا کې فقط حرم الله عليه الجنه الله په دمر جنت ابدي حرام کا فقط حرم الله عليه الجنه ومأواه النار کله چې به تو به راځي زهر جهنم دي وما للظالمين من انصار او به حدیث کې راځي چې هو دا نو استبلار ته وګوره دا هغه به میری جوړ شي په شکل بدل کړي شي په څو ته حکم کوي چې جو ورته جهنم ته وما للظالمين من انصار شرف ظالمان څوک امدادي جگت لري ظالم مشرک دي دا بل فتوا دا کفر الذين قالوا دا باغ جمعه مخکې باغ جمعه فتوا چې عیسی علیه السلام یې الله او چې دا بشکره کو شوی دی دا په دې وړاندې باندې فتوا چاوي دریم دی یو الله بل مریم او بل عیسی علیہ السلام لقد كفر الذين قالوا دا دلم کافر دا څنګه مخری دل کافر وا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه چې درې وي یقینا کافر دا کسان چې الله درې و دي ان خدای درې دی یو عیسی بل مریم او بل الله دا کافر دي چې درې وي بلکې یو دی ځکه مسله دا و ما من اله الا اله واحد نشره بو څوک مددگار کار سره دروا لاګ د بعد او د بندگی وصول کې موږ دې له معنا کړو و ما من اله نشره څوک لا عبادت او بندگی الا اله واحد مددگار یو وان لم ينتهوا اما چې دې مری کې تسلیث لا اما خدای وینا چې دی وای مسن الذين كفروا منهم عذاب اليم خامخ برسي کافر دې عذاب درناک ترغیب الى التوبه کفر کړي شرک کړي بیا الله ترغیب توبه ورکړي کې توبه باسي قبلو ما قدرې خدای غړلې دي کله سي غړلې دي خو چې کړه توبه باسي وحدانیت تر دې الله دې توبه قبلو فلا توبوا الى الله ولې توبه نو باسي دا مشرکین رجوع لك الله ته توبه سوي استغفرون اور ما په ګل الله دې شرک ذکر والله غفور رحیم الله دې بخشش کور کې مهربان کوم مشرک دې خو چې توبه باسي شرک الله دې توبه قبلو باندې فل درنه شرم دور مهربان ذات والله غفور الرحیم الله دې بخشش کور کې مهربان حقیقت دا دی عیسی علیہ السلام رسالہ الہ دے او دا ابن الالہ دے نصالح ثلاثہ دے حقیقت دا دی بل مسیح ابن مریم الا رسول معنی مسیح او چاگزید مریم دے ابن اللہ دے مگر پیغمبر دے را لگلے شوی طرف دا اللہ را دارت یہود ماری جاگو دے ابن سریوی پیغمبر دے اللہ را لگلے دے پاک آمار قد خلط من قبل الرسول تنشوی مکی دا غنب یا علیہ السلام و امه صدیقہ مورد دا تصدیق اور کدا کتابون دا لبی کلمات ربیہی مانا دارا امه صدیقہ مورد دا تصدیق اور کدا پاک کتابون دا خود ربانی پر کلمات اور خود ربان و امه گرا سورت تحریم کی تفصیل و امه صدیقہ مورد عیسیٰ علیہ السلام تصدیق اور کدا کتابون بکلماتی بکتب اللہ بکلمات اللہ کتابون دا اللہ پاک کلمات دا اللہ بانی اگرا سورة تحریم نقل بكتاب الله وأمه صديقها ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه تصديق هذه الأحكام الخضراء وكتابنا الخضراء وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أمه صديقة مورد إلى ثلاثة تصديق اور كذا أحكام الله كتابنا الله كان يقول لا عجز مريم أو عجز سارة سامرد على النصارى كان يقول للطعام خذي طعام محتاجي كان يقول دوار محتاجي طعام سارة سلام محتاجي طعام موري محتاجي طعام درسل کے بے الہ در جدید الہوی او ابن الہوی کارا یا کلال طعام اودا دوار چخولی طعام در اقلی طعام در طعام محتاجی بے پی اثار دو خراق چکم باقی مرتب کی گی انظر کیف نبین لهم الآیات اوگا جسر کے بیانو مگر توازح دلائل پنفذ الوید دے سارے سامت امور بارسو منظر اللہ یفکون بید اوگا دیدی کافر کفر دا اللہ یفکون عن التوحید الى الشرک چبیانو لفشید توحید دا شرک دا دا حق نباتل تا ولا تعبدون من دون اللہ بزیر من شرک تا صحبات کے سوا دا اللہ من دون اللہ کے سارے سام داخل دے مریم داخل دا نطور انبیاء طول جلات و جنہان کے داخل لی اے عیسیٰ و مریم والملائکہ مدارک مانا کئی اتعبدون من دون اللہ تا صحبات کے سوا دا اللہ نا دو فرشتو عبادت کوي څوک د فرشتو عبادت کوي څوک د سارے سب څوک د مریم څوک د نور اولیاء الله او د انبیاء ما لا یملک لكم ذرا ولا نفع من دون الله کې ټول انبیاء ټول اولیاء داخل دي دې را موړ ورته وای چک درې سره باقي کې پیرو منګه په چونګي کې دی راو پیرو سب سړلاو جاهل څومره دي جاهل او دا شیخان اور پسیو دیرش کسان سروي کسان فوزو کسان دا ګډان باندې دا درز بجوړو یو ځل دا مسلو کلو ویل قرآن دیر سپاری دا قرآن سپاری اتنے بارے میں دور جاہل بچے ہوئے دیر سپاری دے ویلے دا پیج پیران دکا بیدری دی چیدی اور یو من دون اللہ ہوئی
من دون الله ولذلك یو ملا او سکول کو استاد او هغه داغه مریدو پیدا کړل موږ یو مرګ راغته نو د پوسو غواړم چې ستابر هونم دا مسله کوي دا چاوریا من دون الله دي نستا تا کې دا نه خو ملاو ویل من دون الله دي کام بیا دي کوریا دي ټول من دون الله ولا تعبدون من دون الله تاسو عبادت کوي سوا د الله نه هغه انبیا دي کوریا دي کې صادق مریم دې کبر شي دي دا چیزونو نام لكم ذرا ولا رفع عجز له باطل دا چا چې مارګ نه ساسو لپاره نه تکلیف او نه فی والله والسميع العليم الله تاسو ذات هغه دې ورته کې ارسل را خو دې پر سبانه خو یار کتاب لا تغلو فی دینکم او دې کتاب خوندانو زیاته مې کوئی په دین کې ناجایز جای ساره سلام متعلق وې چې ابن الله دې ساره سلام سره خو یار کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق لا تبتدعوا معنا ذکر کې در منصور کې سیوتی دارنګ امام بخاری او دې کتاب خوندانو لا تغلو فی دینکم زیاته نه کوئی په خپل دین کې ناجایز زیاته ولا تتبع هوا قوم مروانه کې پاوشات له قوم پس قد ظلوا من قبل جمع کې گمراه شوی دي ساسن ساسن کو نو ظلوا کثیرا او ډیر خلک گمراه کړي دي او ظلوا عن سواء السبيل او دې بخبر د دین گمراهانو تابعدار مگر دي او دې صحیح لار نه نو ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود بنان شوی دا کافر د بني اسرائيل نه په خیرو د داود علیه السلام سره لسان داود په خیرو د داود علیه السلام سره صاحب ثبت چې کوم د تعظیم د خیری په دیوانه پر شی او چې خیری پر وقار نه کوي کار شروع کړ داود علیه السلام ته خیرو لکه زیران شادوغات نه جوړ شو وای سب نے مریم او په خیرو د عیسی علیه السلام چې صاحب المایدری چې کله مایدر الو به خلاف غداغینا وای سب نے مریم په خیرو د عیسی علیه السلام سره چې ابن مریم دې عبد الله نه ذالک ما سو داود الله پاک بلانت ذالک ما سو وقار یا ته الله په سو نه فرمانی دي سره او په سو دې باندې چې دی ودی جاوز کون کې د حدنا قالوا لا تنهونا الا عذاب دي دا قالوا لا تنهونا عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون قالوا ودي لا چې امر خلق د خلاف شد کارنا چې خلق وکاو لبه سما کار یا برو چې تر د اما تر د بیان د منکر دے لبه سما کار یا برو سنا کار چې دی کین بدای د دې ذکر کی په دې کې دلیل ده په دې خبره چې تر د امر بالمعروف ځای وکړ د عدل او ګناهونه نه فیا حسرت عن ابي اراده ایمانه افسوس ده په راز علماء کې دې لا چې خلک یې چې په بيدره کې واقع دي کې څوک رتم لکه یو نه کوي څوک رات د مسلمانانو باندې څوک رات ظلم کېږي د مشبت څوک نوي د مشته اتحادیه ته څوک بد وي چې دا ولې دا بد وشو قالوا لا تنهون عن المنكر فعلوا و دا علماء لا تنهون عن المنكر فعلوا نبي من قول خلق رضا کار خانه لد عذاب دا او تقنا بالمعروف لا دا سبب دا عذاب دے سبب دلالت دے ودي نن سبا چې مسلمانان په عذاب اخري ودي ځکه دا مسله پاتې ده قالوا لا تنهون عن المنكر فعلوا و دي چې من قول خلق رضا خلاف شد کار نه خلق وکاو لبه سما کار يفعلون سنا کار دې چې مليان دا خبره کوي چې دا کار کوي جگت دامن بالمعروف لا المنکر دے کار چری کوي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا داوري تاک دا امن بالمعروف ذکر چې کفار اتحادیان دي الى وجه تاک دا امن بالمعروف دارا چې کفار اتحادیان دي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا متدید دي يهود را چې دوسی وکړي کافر سره به سما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم سنا کار دے هغه چې مقدم کړی دي فر نفسونه دي چا قهر د الله دي اشکال واردی دا بیسا فعل ضم دے ما قدمت دا غیر فاعل دے اور دا انسکت اللہ دا دے بیان دا فعل لفارا ذکر دا فاعل غواری او بیان دا دے دا حقی لفار بیان دا اشکال واردی کی چه دا حقی بیان شو دا ما قدمت خو یو چه دا سخت دا اللہ خود دی فعل ندے یو دا اشکال واردی کی سخت دا اللہ ما قدمت او دلته ما قدم چې هغه بیان شو د قدمت فاعل نه چې بیان شو نو معنی چې دا سخت ما قدمت ته کبیره نه دی قهر د الله قهر خو د کبیره د ما قدمت نه دی څنګه دا بیان سیږي د سخت د الله خو مضموم نه دی فاعل د به څه مضموم وي هغه مضموم وي دا د بیان شو سخت د الله خو مضموم نه دی دا د اشکال راځي په دې باندې یو سخت د بیان دی نو سخت د الله خو د کبیره د ما قدمت نه دی عمل نه دی اخو فعل د الله دی او دیم دا مضموم نه دی
ځکه فاعل د بیس او مضمون وي او دا دغه بیان شو دا مضمون شو سخت الله مضمون دی جواب امام قرطبي کړی دی په حضرت مضاف سره لبئ سما قدمت لهم انفسهم ان سخط موجب سخط الله حضرت مضاف موجب سخط الله غاړي تر د پښو کې خیال کوي سوچ به کوي لبئ سما الله شو لبئ سما قدمت لهم انفسهم سنا کا دغه سیس چوڑا نکړي دي طرف سره دي هغه ته شه موجب سخط الله هغه سبب دغه سید الله دغه سره اتحاد دي تولید کافر سا موجب سره مخیات ذکر شو ترا کثیر منهم تولون الذين كفروا دغه موجب د سخت الله چې تولید کافر سا اتحاد کافر سزا د قبیل مضمون شو او د قبیل د ما قدمت نم شو لوړ ترازت نه بشو دغه موجب د سخت الله موجب د سخت الله سره چې د کافر سره تولی او تعلق او دوسرا دغه مضمون د کافر سره د مخکې نه حیران را دینا غنواتونه کې او دا د قبیل د ما قدمت نه دي نمانا چدوار ترازت نه بشو لبئ سما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله سنا کار چې مخکې کله فارض دي يهود او نفسون دي هغه سره ان موجب سخط الله دې منافق سبب دو سید الله له فدی باندې دغه تولی د کافر سبب دو سید الله فدی باندې وفي العذاب هم خالدون دا اتحاد د کافر او عذاب کې همیشه وي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه واتخذوا منافقين چې دي دعوت ایمان کوي چې دي ایمان راوړي په الله باندې پیغمبر د الله باندې په کتاب چې راغلي شوی دی پیغمبر تمتخذوهم اولیاء ایمان په حقیقت کې شته چې دعوت دی باندې ورې دي منافقین کفار او دوستان چې هر کافر سره اتحاد کوي په حقیقت کې ایمان نشته په الله باندې پیغمبر د الله باندې په قران باندې اسی دعوه کوي ول کچره دي صاحب نسل په کفر دي اتحادیان کې ولو كانوا يؤمنون بالله کچره دي منافقین او اتحادیات کافر دي متولیات کافر دي ایمان اورې په الله پیغمبر د الله باندې په کتاب چې راغلي شوی دی پیغمبر تمتخذوهم اولیاء دمر دي کافر دوستان ولكن كثير منهم فاسقون عن طاعة الله وعن الايمان بالله فسق فلا معنا خروج لكن خروج طاعت الله نه خروج دي ایمان نه کې اکثر دي وتر کې دي ایمان طاعت الله نه لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا خامخو به ډیر سخت حل پر دشمنی کې ایمان والا سه يهود رجات سرناک يهود دي زیاد او به داغي نسی مشرکین یا عمر ډیر سخت حل پر ایمان والا سار يهود د زمانه د نبی رسول الله ګوره داري وسو يهود سخت دشمنان زر سور کې وینا تم دا يهود بیمار دي او جس فساد دي هغه دي بیماران لري په زمانه د نبی رسول الله کې چې کوم صحابه کې جګړه پیدا شوه د عثمان الله سبب د قتل وګړه دا هغه يهودي کړي وا يهودي هغه به دا خطونه لګل خطونه عبد الله بن صبا هغه ته ویل کېږي اصل کې څنګه تاریخ ابن جرير تاریخ کې ذکر کړی دي چې خطونه به لګل چې نن عاملین د عثمان دا وکړل دا وکړه حتی کې بوقات درجه کو سبب د شهادت دا وګرځي به کوم جنگونه چې جنگي جبل نه کې جنگي سفید نه دا چې شوی دي د دې حرامي کړی دا د اتباع دا یو سره کې د مسله دي حرامي دراوسره دا ویل کې دا جبل کې خجالت لارګي نن سبا چې کوم فرق باطله چې سره وتري دا هغه جوړی شي فرقيني لا تجد الله عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وبدل سخت خلقنا فدشمنی کې ایمان والا يهود د قتل بندوبست دي حرامانو کړه او د نبی رسول الله والسلام يهود ودل والذين اشركوا مشركان والذين اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا لا نصارى وبته ډېر نزدې دي په دوستۍ کې ایمان والا ساه کا ساه چاغي وي چې موږ ساره او د ساره سره په دین باندې خدا غو مؤمنان کافر نه مراد هغه بنا دي چې کوم ایمان راوړي دي لکه نجاشي داودار کې د بابا دي کسانو ورزيد الله اقربهم مودتن وبته ډېر نزدې دي په دوستۍ کې ایمان والا سره الذين قالوا کا ساه چاغي داو چې موږ ساره ذالک داوري په پر دین باندې میږي چې لا مراد هغه مؤمنان دي چې ایمان نصیب شوی دي فیصانو کې او پر ساره کې ذالک بیان منهم قسیسین راغبین الى الحق راغبین الحق هغه مؤمنان دي دا بسود دي باندې چې دي کرامت کوون کې حق سره دیم ورهبان او دي تاریکی د دنیا وذهبان راهبین عن الدنيا ورهبان تاریکی د دنیا دریم فانهم لا استكبرون دي کې توازن لا معلومه چې دا عمر سبب دی باندې فانهم لا استكبرون دي ځان غټ نه غړي دي کې دا صاحب دی او دا صاحب سبب دی باندې نذیر معلومه چې مراد هغه مؤمنات دي چې کوم مال نصیب شو ذالک دا وجد مودت دار ذالک دا سبب دو سیدار چې بین منهم قسیسین بعض دي منهم ټول منهم جاء مؤمنان دي منهم قسیسین بعض
معرضين راغبين الى الحق ورهبانا تاركين للدنيا فرخذر کی دنیا دریم انهم لا يستكبرون متواضعين حدیثان غټ غني اذان واذا سمعوا ما انزل الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق ذلك وفد راغلو درجاجی طرف نہ قرآن واورد حال داو داغی حالت ذکر کیلا مسلمانان و ساراو جیمائی نصیب شو ویزا سے میں ما انزل الرسول کے چوار یہاں کتاب چلانے کے لچو پیغمبر ترا آیونہم دین بسر کو دین لا تفیض من الدم چدار بوئی دوخ کے نبی معرفو من الحق دعا جزیل چدو فی جان حق مسئلہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا ما شاہدین کل جسود اللہ کتاب راول واورد سمدسی ماد راول یقولون ربنا آمنا فاکتبنا ما شاہدین وعیدی چہر بدمنگا من جمان راول صاحب کتاب فدی پیغمبر بانی فاکتبنا ما شاہدین ولکی منگسرد گواہاننا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وسجد منگا چ منگ ایمان راول اللہ بانی او پاک کتاب چراغ منگ تجرشتری کتاب دے حلال کتاب کو منگا چ داخل وک منگ رب منگ اسرد قوم میں جانے کو کارنا دغا ہم بلان فاصابهم سیاق معلوم شمرات اگر سوال چ ایمان سے شوی فاصابهم الله ما قالوا ورق الله باغ بدلا بسبب اقرار بما قالوا بما اقروا چدی اقرار کو چامنا فاكتبنا ما شاهدين بس بدل کدی اللہ پاک بسبب اقرار دی اسرات سے ور بدل کہ جنات تجری من تحتها الانهار باغنا چ بہی دلا دور داغین وری خالدین فی هذا دنیا باغنا ردی چ پاتی کی فمرق بار یا پجن بار پاتی کی خالدین فیها الا موتون ولا خرجون ہمیشہ بھی فدی کے نہ مر جو مر دل فادشی لبدی سرشی جز وقت فرد اس کا اور فسر کا خالدین کی سملی بات شوی دے داخل سے گرا روانی خالدین فیها ہمیشہ بھی فدی جنت کے نہ مری اور بھی سرشی وذالک جزاء المحسنین عذاب الذی اخلاص کو طرف اول کے تخویب بعد البشارت والذین کفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب الجحیم کا سان جو کفر کرے درجنی کرے تو زمان ادا کا سان جہنم یادی ندی ذکر اللہ سبح حصہ صورت او پدې کې عادات مسائل اربعو چې کوم پاول صورت کې او سیاق صورت داغه لپاره شی چا تحریمات العباد نزول العباد او تحریمات الله نزول العباد تحریمات العباد نزول العباد دار کی تحریمات الله نزول الله شرط شروع پدې مسائل باندې او ختم کې پدې مسائل باندې او په اخر کې ذکر کړي دو درې مسائل یو مسله د فیصل کې فعل علم دو مسله د نفي فعل درې مسله د حلف چې قسم په الله باندې کې بغیر الله باندې کې داغي وجه دار اختتام په دې مسله ذکر وکړ چې اصل کې دا سبب د شرک فعلی دی دا شرک فی العالم سبب د شرک فعلی څوک چې چا په نوم باندې نظریات باندې عالم الغیب غني دار کې شرک ته څوک چې څوک نه غیر الله نظریات غیر الله باندې هغه متصرف غني قسم په هغه باندې کې دی چې قسم په الله باندې کې بغیر الله نه مسله قسم راوړي حلف عالم الغیب به والله غني متصرف به والله غني دا حاصل دی لسبه سي یا یدا اول رد په تحریمات العباد یا ایو الذین مخکمن باخر ذکر کړیو یا ایو الذین امنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم او ایمان والو محرم تاسو حلال چیزونه چا طیبات عزت نا کو پاک چیزونه چا الله تاسو بار حلال کړي د خپل خیر تحریم به جوړوي کم چیزونه چې الله حرام کړه حلال کړي د حلال غړي خپل ځان تحریم جوړوي د ګډیر خلک نن زمانه کې اگر تا حلال د الله حرامي وي پیر سے وظیفه را کړی دا راته وی چې کوه خبره خوري پلانې شوه خوري دا ثواب غړي دغه تحریمات العباد یا خلکو کې مشهور ده دا مثل جبلار مور پلار ژوندۍ وي چر خل خري دي مور پلار بلی دا د خپل خیر نه تحریم دي یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم او ایمان والو محرم وي تاسو پاک چیزونه چې الله حلال کړي د فارس تاسو ولا تعتدوا زته به کوي تاسو په تحلیل په تحریم د حلال سره ولا تعتدوا بتحریم الحلال زته به د اعتداء زته به کوي تاسو په تحریم د حلال سید الله يحب المعتدين الله پاک بیان کې زیاتی کور کو سب شریعت کې وکلوا بما رزقكم الله حلالا طيبا خري تاسو دازونه چې الله دګي تاسو حلالا طيبا پاک دي استبانا طيبا معنی حلال چې حلال وي او طيبا پاک دي استبانا چې استبانا پکې وي دې حلالا حلال په اعتبار د اصل سره حلال چې د اصل په لحاظ حلال وي حرمت پکې ذاتن دی وي حلال په اعتبار د اصل سره طيبا پاک چې د غیر دی تکا بيزفا کړه اصل په لحاظ سره لیکن پردی دا ته به خوري چې بيزفا کړه حلال ده حلال ده پردی نه کړه نه ته به خوري حلال چې د اصل په لحاظ حلال دي او طيب چې د غیر دی که اصل په لحاظ حلال او خبز د غیر نه به خوري بيزفا کړه حلال ده
خنزیر مردار دی دا به زه پاک کړه خو ته چې دا به پاک کړه راله پر دې بدیر او راتمره دا پاک کړه کنه نو پاک کړه خو بالکل خیر دی بالکل خیر دی طیبت کې به دا طیب ده بالکل خیر دی وقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا خري تاسو دا چې دا چې الله درکړي تاسو حلال پاک واتقوا الله الذي انتم قبل کې چې احکام ذکر کیږي دا ډیر ذکر کیږي اشاره چې خدای نه ویلږي د احکام پابندیو کې خلاف وکوي تاسو ویل الله انتم به مؤمنین چې تاسو په ایمان راوړي دا حلال به حرام وي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ودا بسره قسم راوړه اشاره دې ته دا قسم کوي د چیز چې لیکن قسم بات کا او دا چیز وکړه او درې اقسام د قسم دي یو یې لغو ولا کدي ذکر شو یې لغو دي ته خو سره اندر چې سره قسم کې فما مذهباري کذبان خطانا فذرو غباره چې پلانې بردان د سره وسات د قرائن موجودي په حقیقت کې د قسم به وږي د قسم په ما مذهباري کذبان خطانا د فدې کې او د شافعي پر باندې تککلا پر حاصل ولا به د قسم نه فدې کې د کفارش تا او نه به ګناه شته یمین الله کې او معنا دا شله ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ان شاء الله پتر مطلب تاسو الله پتر وتو سبق صبر کې چې بختای باندې وکي ولكن يؤاخذكم اليمين مراقد دا بیان دی یمین مراقد لري چې قسم کې په مستقبل چیز باندې کغلاغي کول قسم دې فکر چې نه کوم لاغي نه کول خو په قسم باندې به ټیک شه قسم او کچره قسم زار حارث یو ګناګار دی کفاره ورکړي او قرات راتل دیکھو نو به قسم باته او کفاره ورکړي څنګه حدیث کې راځي من حلف منكم بيمين فراغرها خير منها فليات الذي هو خير وليكفر چا قسم کوي چې حلال کیا او محلوف علی باندې او قسم افرادل باغی باندې ورو نو قسم دې مات کی ذات حارث کې دې غزور پلان څخه خبر نه کومه د نور پلان څخه خبر نه کومه گاونډي څخه خبر نه کومه دا ناروا دي خبر وکا او د قسم کې بار ورکا بل یمین غموس سے یمین غموس چا قسم دې فما مذهب باندې کذبان قصدن پدرو باندې په غلط قسم کول دی گناہگار دے لیکن کفارہ فنستی بنی دو جمہور بانے سواد امام شافعی رحمت اللہ علیہ وحادیث معید دفار دو مسک دو جمہور دی حادیث کے دی امین اموز فبارک وعید فی الاخرت راضی لیکن دو دنیا کفارہ فنستی وحادیث کے نشتے داری لا یواخذکم ولیکن یواخذکم نسی تاثر فائق قسم بارے قاقتتم قصدتم چکس کرے تاثر قسم فکفار دو ادرام عشد مساکین چکل حانشوی فکفار دو پسرت دہل کی کفارہ دو قسم دار گمین مراقدہ لس کا سانتر ور کول دي من او سید ما تسمون درمانه طعام نجي تاسو کوي ور کوي خپل اهل تام دا یو تر اول التخیذ او کسوتهم یا رسو کسان ته جامع ور کول دي دریم او تحریر رقبتين یا آزاد ول د مری دي چې مری بازا دي دا درې کفاری ماری دي خو په دې کې تخیذ دي کرس کسان مړې کرس کسان ته جامع ور کوي کوم آزاد دي ومن لم یجد چاجه وسر سره کفاری ماری کفاری مالی نشو ادا کوله فمن لم یجد چار سے وسن سر کفاری بس یا مسرا سامن روجی دے ورځ به بدل روزي فیدر فیر روجی سی روجی دے ورځ ایام خمت تابعات تک پر قرات عبد الله مسعود کی راضی ذالک کفار زمارکم دا روجی او دا دار کفاره قسم الصاص اذا حربتم اذا حنستم لکه نفس حلق سبب د فارض کفاری دی اذا حربتم اذا حن ذکر د سبب امرات سبب کله چې تاسو هاري شی واحفظوا ایمانکم او حفاظت وکړئ د خپل قسمونو څه مقصد دی یو دار واحفظوا ایمانکم حفاظت وکړئ د خپل قسمونو فاضل کفاری سره یو مارا دار کله چې حارث شي نو اکبار دا قدم د خبرې د حفاظت د ایمان دی واحفظوا ایمانکم باداء الکفاره په تقدیر د حزبانی حفاظت وکړئ د خپل قسمونو فاضل کفاری سره په تقدیر د حزبانی حکم شریعت دے مخ ذکر کر فکفارت اطعام عشرۃ مساکین دے مانا واحفظوا ایمانکم زان وصادر قسمون نبی سے قسمون مکوا واحفظوا ایمانکم زان سے تاسو قسمون چې به قسمون کې غذالک یبین الله لكم آیاته یا بدرو قسم کې ځان کې الله پاک تاسو خپل احکام دې لپاره شکر واسه الله په نعمتونو باندې دا اوس بیان د تحریمات الله مخکې تحریمات العباد ذکر شو ربط معلومی کې په خلاصه کې مخکې آج کې بیان د تحریمات العباد چې بنده کم ځان باندې دا حرامي ګڼو کو قسم کړو قسم دې مال کې کې مسله د قسم راوړه دا اوس بیان د تحریمات الله یا ایه الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان او ایمان والے کرن شراب دا حرام شراب جواری والانصاب عبادت درگاہونو ذبح بغرام نماز بیان انصاب ذبح بدرگاہونو باندې والازلام تقسیم بغش باندې
बानी च नसीब बनी बारे में संग च बजमारी तिजारत याद दो बैतुल्लाह की बदरी का शिफरादो पियो बेला तबादली करी बकवा बल बानी फाज जो का बल बखारी चाबद कार इरादा वकरा राब मंजर से बा लो बसा नागब बजोले के का शिफरादो बे शड़ा वल्दासी बे लगा शराबी सियो बेतरावा कला तबाल बनाओ को तो न बकार पसे के फाल बनाओ तो तबा कचरे खाली बनाओ बे अच्छा دا مقاصد رمانی کېدل دي دا رسم جاهلی دی دې ځانو ساتي ول اسلام زارو تستقسم بالاسلام زارو سای تاسو تقسیم د بر دغه شنا د برخ مال ورنه فغش باندې رجس من عمل شیطان دا ټول دي فرض چیز نه دا شامل شیطان دی واجتنبو زارو تاسو دې لعلکم تفلحون خامخ تاسو کامیاب شي انما يريد الشیطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء ګناونه کور سبب د فرض بغض او عداوت د حسن جواری او شراب یقیني اراده کوي شیطان چې واقعي کې ساسو درمیان کې دښمنی او ترک في الوهاب بسكروا شراب كيول مسير فكور جوار کی ذات ذل سبب دشمنی دی ويصدقوا ذکر الله بلال تاس دین الله دا سبب د فرض احراز دین الله ذکر الله جوار تاس دین الله خصوصا دوار الصلاه دوار تاس دین منزل جوار کر چرته بغیر سمون کوي نو جوار تو شرابی وارث الصلاه جوار تاس دین الله خصوصا منزل فهل انتم منتهون یہ تاس جدا حکم را یہ تاس مر کېدل کې کله چې آیات وارد مرزلانو انتهینا بالکل مغمرشو حال انتم منتهون تاسو مر کېدل کې دي حرام او شراب جوارینا ترغیب الى طاعت الرسول واطیع الله واطیع الرسول کما احکام ذکر شو تحریمات الله تحریمات العذاب واطیع الله تابع کې حکم الله حلال وګړي د الله حرام وګړي واطیع الرسول تابع کې سنت پیغمبر په دې مسلو کې خبر ځان خیر حلال او حرام وګړي واحذروا ویل کې تاسو الله نه فین تولیتم کتا سراز کل احکام و فعلوا ان وعلى رسول البلاغ من تاسو په خلاف باندې شر سره به شي تاسو د چې کله پیغمبر په مبادره سوال د مسری ظاهر ليس الذين کله چې تحریم د شراب راغې ازیر مخ صحابه اوس کړیو او څو وفاتشیو مخکې دی نو صحابه سره پیدا شو چې کوم کسانو شراب مخکې تحریم نسکري دي دنیا ته تللی دي دا غي حکم ته شو هغه په دا ګناګار دي کوي الله پاک جواب راولې چې هغه ګناګار نه دي چې کوم حکم قبض نه سره عمل وکړي چې ګناګار نه دي دا آیات الله راولې کې فارت صلی دي ساری شبي وليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما كانوا دی آیات کی تقوا درې زو راغلي دي بیره معنا ده نشتبا کا سار بار شی باز راولې په هدایت الله وعملوا الصالحات عمل کوي په اخلاص په ثابت دار شرک ګنا فيما كانوا په شراب کې دي اسکري دي او غړي اذا متقوا بنا اذا متقوا عن الشرك دا تقوا لا تقوا اذا متقوا عن الشرك بلجدي ځان بچ کړي شرک لا وآمنوا ایمان راوړي د الله په هدایت باندې وعملوا الصالحات عمل کوي په اخلاص باندې ثم تقوا عن المحرمات دې تقوا عن المحرمات ثم تقوا به ځان بچ کړي محرمات او کته یورا ثم تقوا وآمنوا ایمان راوړي په تحریم دا غیبر چې ود الله حرام کړی دی عقیده داوی ایمان راوړي په تحریم دا غیبر ذات ثم تقوا عن المشتبهات ذین برات دغه مشتبهات به ځان ذاتي مشتبهات د چبای کې استبار د حل او حرمت ثم تو به ځان سره مشتبهات نواز کې د احسن ذکر کا او احسن اخلاص کې په عمل کې اخلاص دا چې مشتبه چیز د مخلد ورلې وصح ابي صحیح د ټفر بشاده کوي واحسن اخلاص کې پرې کې والله يحب المحسن لا باغنه کې اخلاص کړو سره یا ایه الذين امنوا بجرت تحریمات عبادت یا الذين امنوا تحریمات بیان تحریمات الله یا ایه الذين امنوا لبلونکم بشیء من الصيد تنال عليكم من فحالت احرام کے خار حرام دل حرام ہو گئی وہی بال والاو خامخ امتحان کے اللہ پتا سمان پیش سلخار تنالو ایدیکم ورماکم چرسی کا غید استاذ سلاسون خار کولے شی ورماکم استاذ نذیر یا علم اللہ مخدار بر فحالت احرام کا حرام کرے دے ولی حکمت کا تحریم دے اشیاء کے لیے علم اللہ من یخاف وزیر فرج ظاہر کہ اللہ پاک علم اللہ قدیم دے ظاہر کہ اللہ پاک ذو چیزی کہ اللہ رب فراد اللہ را ان فلی کی حکمت دارے کہ اللہ پاک معلوم کی خلق تے وہ کہ جدا واقعی کہ اللہ را کہ میرا کے خار دے او تو رشتے دے کتاب اور شاری بر کرے دے تو دے کہ یار والله بے خواب بالغیب چیز ظاہر کہ اللہ سو چیری کہ اللہ ربی دل درد اللہ را یا فنا مخلوقنا ہمارے تذابر ذالک کہ خار بہار حرام کے حرام دے جے دے کو بس دینا فله عذاب علیم ذل فرض عذاب درناک دے وہی بار والا ذا بیت تحریمات اللہ وہی بار والا موجتا ذکر وان تم حرم فضا حتا سے حرام کی تو بچا قدر کو سزا دنیا